أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مسأله شرعي مسأله چې هغه ډیره مبتلا به مسأله ده. ډیر کسان ایمو هغه کې پریوتلي دي. غواړم هغې حوالې سره لږ وضاحت وکړم. هغه د نظر شرعي. یو انسان چې کله نظر شرعي کوي، مثلا نظر شرعي اول دا مطلب دا د معنای دا دی چې یو انسان کله یو کار ځان باندې اړوي یا یو کار پرېخلله ځان باندې اړوي. مطلب دا چې نظر معنا دا دی چې زه یم چې یو کار به زه کوم، که چیرې ما بچی پیدا شولو، زه دغه امتحان کې پاس شولم، پلنکي هغه بیمارۍ ښه شوله، زه به دا کار کوم، زه به 5 غریبانو نه مړۍ خورم، زه به مثلا دا نغند تقسیموم، هغه کار ځان باندې واجب کوم. یا اندیشان سره زه به مثال غیبت نه کوم، زه به دا مطلب دا غلط کار به نه کوم، یو ګناه والا کار دی هغه به ترک کوم. صحیح شو. نو برحال نظر معنا داره چې یو واجب ځان باندې لګو کوله دی یا یو ګناه یا ترک حرام ترک کوله دی. دا د نظر معنا دی. نظر کې کسا څو شرایط دي او هغوی نه اول ضروري خبره دا دی چې نظر زړه سره نه کېږي. چې مثلا زه اوس ناست یم، زړه کې مو ځان سره یو فکر وکړو چې که چیرې ما دغه کار وشو زه به داسې کوم، زړه کې مې دا فکر وکړو، دا نظر منعقد نه کېږي، بلکې نظر پکار دی لسان ژبې سره ادا شي و خاص صیغې دي هغه پکار دی ادا شي. لہذا ما ته پر چینار کې کوم نظر منعقد کېږي دا شرعي حیثیت نه لري. مثلا که زه وایم چې زه که چیرې ما ته خدای بچی راکړو، زه به ابوالفضل العباس نظر کوم، زه به دا کوم. یا مثلا حضرت امام علی علیه السلام نامې باندې به زه نظر کوم، یا مثلا امام حسین علیه السلام نامې باندې زه المونځ به کوم، نظر کوم. نه، نظر به صرف اور صرف خدای دپاره کوي. صیغې کې پکار دی ته داسې وایي چې لله علیه، زه ځان باندې خدای دپاره واجب ګرځوم څه که چیرې ما دغه کار وشولو زه به دا 2 روپۍ ورکوم، زه به دا کار کوم. یا پښتو کې باید چې زه خدای دپاره ځان باندې دا واجب ګرځوم، لازم ګرځوم که ما دا کار وشو زه به دغه لنډوم. کسه یعنی خدای دپاره که چیرې دین اله خدای نه اله نورو مقدسو نامې د واخیستې، اهل بیتو نامې د واخیستې، ایدي بیا مسئله دا شوه چې دا نظر منعقد نشو. که چیرې نظر په خلاف عمل د وکړو نو بیا ایدي کفاره نشته، چونکه شرعي کوم نظر دی هغه په خلاف کفاره دی. که چیرې نظر د وکړو هغې ته نظر پرایه شو او بیا ته هغه نه وکړو، کوم نظر د منلی او د نه بسلو، تا باندې کفاره واجبېږي. څه کفاره یې دی؟ یا مثلا څه ورته دي غلام ازدولی دی، یا 10 روژې ساتلی دی، 10 کسانو ته یا کپړه ورکولی دی. که چیرې دوی قدرت کې دی نه وي نو بیا 3 روژې سړی وساتي. نو لحاظه دا واجب نظر کفاره دی، مستحب نظر کفاره شته نه، نو ځکه فایده یې نشته. نو بهتره دی هغه تاسې وروڼو خویندو ته زه دغه گزارش کوم چې که چیرې نظر کله تاسې نظر منوئ، شرعي نظر ومنوئ چې داسې جمله ادا کړئ خدای دپاره زه ځان باندې دا واجب ګرځوم، دا بور کې یایي جي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.